یو طرف ته انډیا سپوږمۍ ته وخته نو بل طرف ته د پاکستان یو پیغله ده چې هغې هم خلا ته د تلو مکمل اراده کړې ده. جی دا د پاکستان یو داسې بهادره پیغله ده چې دی به د پاکستان دپاره ډېر غټ غټ ریکارډونه جوړ کړي دي. د دې پیغلې نوم دی نمیرا سلیم. دا یو ایډونچرسټ ده. جی دی په 2006 کې د پاکستان لومړنۍ خلابازه قرار کړلی شوې وه چې دی له باقاعده د هغې ایوارډ هم میلاو شوی وه. اوس په دا د پاکستان جنډه چې کوم ده په خلا کې یعنې په سپیس کې لهراوي او دا وایي چې ما د سپیس ختلو د پاره سپیس لتلو د پاره 19 کاله انتظار کړی دی. دې ته د پاکستان حکومت یو بل لقب هم ورکړی دی چې د هغه لقب نوم دی کلیکټر اف فرست. مطلب ډېر داسې کارونه کړي چې په پاکستان کې په لومړني ځل شوي دي او هغه کارونه دی کړي دي. جی نو ځکه والله کلیکټر اف فرست ویلی شي. یعنې ډېر داسې کارونه دي چې هغه په پاکستان کې ټول نه مخکې دی کړي دي. جی کم کارونه ټول نه پیله دا ړومبۍ خلابازه جینۍ وه. جی ړومبنۍ خلابازه پیغله. دویم چې کوم غټ کارنامه دی کړې ده ټول نه ډومبی قطب جنوبي کې د پاکستان جنډه دی لهراو کړې ده. بل قطب شمالي کې ټول نه پیله د پاکستان جنډه دی لهراو کړې ده. مطلب دا چې دا داسې ځي کې داسې ځي د پاکستان جنډه وړلې ده چې هغه ځي د انسان تله چې کوم دی هغه ناممکنه غوندې خبره. جي بل ټول نه ډومبی د پاکستان سکای ډایور جینۍ چې کومه وه هغه عمده وه نمیرا سلیم. جي اوس به په 5 اکتوبر باندې دا سپیس شپ په ذریعه باندې سپیس سپورټ نه کم چې په میکسیکو کې موجود دی په امریکا کې هغه سپیس سپورټ نه به دا خلا لخیږي. جي هلته به دې سره 2 نور ملګري هم ځي چې یو د امریکا دی او یو د برطانیا دی. جي دا بس ټوټل 3 کسان خلا ته خیږي. جي چې ورسره د پاکستان نمیرا سلیم هم ده. یو د امریکې کس دی یو د برطانیا کس دی او یو د پاکستان نمیرا سلیم پیغله ده چې دی به خلا ته خیږي. جي او کومه کمپنۍ چې دی د سپیس بوزي نو د هغه کمپنۍ نوم دی ورجن ګلیکټیک. د دغه کمپنۍ نوم دی او د دې میشن نوم چې کوم دی ګلیکټیک 04 دی او اوس په خلا کې مطلب دی خو خلا ته خیږي خو خلا کې به دی چېرته ځي خلا کې به دی اربیټل سب اربیټل ته ځي. هلته به تقریبا غنټه 2 غنټې تیری او بیا به واپس راکوزیږي. جي اوس هندوان وایي چې سپوږمۍ ته به مونږه سپوږمۍ ته مطلب انډیا چې کله سپوږمۍ لغتلی وه نو د انډیا چې څومره هم میډیا ده یا انډیا چې څومره هم کسان دي وایي چې سپوږمۍ نه به مونږ هندو ریاست جوړو. لکه اوس په ډېر ملګري وایي چې دا ته څه خبرې کې اوس مطلب چې کوم ځای کې مسلمان دا الله پاک فرمایي چې کوم ځای کې مسلمان د یو شي د پاره کوشش جستجو نه کوي نو هغې دپاره به خامخا انګریز کوي جستجو کوشش به کوي د هغې حاصلولو دپاره نو انګریز ته هم بیا الله پاک کامیابي ورکوي هندو له هم بیا الله پاک کامیابي ورکوي. بل انډیا چې کوم چندریان سپوږمۍ ته لیږلی دی نو هغه صرف یو روبوټ دی. مطلب یو قسم له روبوټ مثال به ورله زه ورکړم. انساني هغې کې انسان نشته دی. جي هغه کیمرې دی روبوټ دی په هغې ورله لګېدلي دي یو ګاډی غوندې دی چې هغه په سپوږمۍ ګرځي او هلته مختلف سامپل او مختلف انفارمیشن کلیکټ کوي. او بل طرف ته که تاسو ګورئ نو جینۍ چې کومه ده هغه خلا ته ختل او هلته 2 غنټې تورول دا هم د پاکستان دپاره د فخر خبره ده. اوس کېدای شي ډېر خلک وایي چې خلا ته خیږي نو دا به پاکستان کې ګراني ده او فلانی دی او ډنګړی دی نو دا یو ډېر غټ امپیکټ لري. جي تاسو به کتلي چې څومره هم مطلب یورپین کنټري دي د هغوی ډریسنګ مونږ فالو کوو. د هغوی چې کوم ډریسنګ د هغوی ډریسنګ سره پینټ شرټ دی او ټای ده. نو اوس چې په دې مطلب زموږ په پاکستان کې چې هم څوک انټرویو لځي نو پینټ شرټ او ټای یا چولي یا خلیج ملکونو کې یا هر ځای کې مطلب وجه څه ده چې دا د هغوی مطلب ډریسنګ دی او هغوی دومره ترقي کړي چې د هغوی ډریسنګ مونږ فالو کوو. د هغوی زبان دومره ترقي کړي چې هر سړی په انګلیش ویلو باندې فخر محسوسوي. دا څه وجه ده چې یې ترقي کړې ده. اوس انډیا چې سپوږمۍ ته مطلب ختلې ده سپوږمۍ نه مختلف انفارمیشن مختلف مطلب سامپلز کلیکټ کوي.